دې دپاره په خپل خاوند باندې تعویض کوي چېرې دا خاوند ما ته متوجه شي ما ته مایله شي او زما سره یې مینه پیدا شي او دا یو خبره کوم خفه کېږي خیر دی ما لږه بدې پې درته ښکاره نه شم خو د اصلاح دپاره مجبور یم چې ویې کړم او بیا لاړ شئ او معلومات یې وکئ ځکه تاسو کې کیدای شي ډېرو کسانو ته به د دې پته نه چې په دې ملک کې څه لوبې کېږي والله چې کله د انسان عقیده خرابه شي د ده عزت هم تباه و بربادي بیا د دې انسان عزت هم تباه شي ځکه ما تېره جمعه هم دا خبره کوله او دا نن یم کوم چې د زنانو د عقایدو اصلاح وکئ اول نمبر ګوره که د زنانه عقیده سمه نه شوله دنیا دې هم تباه او آخرت دې هم تباه الله اکبر تاسو ته به د دې پته یا به نه خو الحمدلله موږ د دې پوره معلومات کړی دی تاسو ته پته ده کومه زنانه چې په خاوند تعویض کوي چې دا خاوند ما سره مینه وکړي او هغه کوم ظالم او بدبخته چې ولا دا تعویض کوي هغه مشرک او هغه پلیت او ناول او مردار دا تعویض څنګه کیږي چا تر دې پته شته تاسو ته پته نه کیدای شي د دې تعویض کې زنا ضروري ده ما معاف کوي خیر دی زه بعضې کلمات وایم ما په دې کې معاف وګڼئ معذور مې وګڼئ دې دپاره چې تاسو پوه شئ زه مجبور یم چې دا ووایم چې خلکو د عقیدې سمې خلکو عزتونه هم تباه شو ایمانونه هم تباه شو کومه زنانه چې په خاوند تعویض کوي دا څوک چې ورله تعویض کوي دا لازمه چې هغه سره به بدکاري کوي او هغه ورته وایي چې دا به په هغه نطفه زه لیکم چې زما او ستا د میلاوېدو په نتیجه کې کومه خارجېږي والعیاذ بالله نور پکې اخوا نه ځم په دقه ګندګۍ وله لیکي بیا دا په خپل خاوند باندې تعویض کوي خو حل خو نه وایي چې ما داسې وکړه ما داسې وکړه دې وجې نه ته وایم د ښځو اصلاح وکئ قرآن ته یې کښېنوئ درسونو ته یې کښېنوئ د باباګانو د پیرانو کوډګرو د دې مردارانو نه یې وساتئ والله چې دې نه ونه ساتئ د دنیا عزت هم د انسان تباه کېږي او ایمان خو یې لاړو ختم شي خو لاړو ختم شي او دا هغه خبرې دي دا زه چې تاسو ته کوم چې دا چا سره چې راغلي هغوی موږ ته ویلي دي زموږ ملګرو سره دا واقعات راغلي دي هغوی موږ نه په خپله داسې مطالبې کړې دي او بیا هغوی بې عزته کړي او شړلې دي او داسې کسان شته